Audio Jungle. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو سرفراز durani جی تاسو ته مینه ډک سلامونه د پایم خیبر نیوز سره قدرمنو جی امنګل تراغلی او نن کتا سو کته شي موږ سره سید الله جان صاحب موږ سره دلته موجود دي او دا د جی پیپلز پارټي جنرال سیکرټری دی او تن کتا سو ما په بیک گراوند باندې کتا سو ګوري 30 نومبر دی او نن چې کم دی 55 جی یوم تاسین چې کم دی روز مناوی لګیا دي راځي دی سید الله صاحب سره د یوم تاسین په حواله باندې یو څو خبرې کو د دې په کې سوي نه ده السلام علیکم وعلیکم سید السلام. الله صاحب اول خو جی موږ تاسو جی ډیره شکریا ادا کو ډیره مننه نن چې کم دا یوم تاسین تاسو مناوی لګی د دې باندې خو جی رڼا واچوي مهرباني جی durani صاحب تاسو ډیره شکریا څنګه چې ټول قوم ته پته ده د پاکستان پیپلز پارټي نن 55 وا یوم تاسیس ته مطلب په 30 نومبر 1967 کې په لاهور کې بټو صاحب او د هغې ملګرو د پاکستان پیپلز پارټي بنیاد یې او هغه بنیاد روان دی نسل در نسل الحمدلله د قوم د پاره د ملک د پاره قرباني ورکي او پاکستان پیپلز پارټي نن د 55 کالو شو او ان شاء الله د الله نه زموږ امید دی او د قوم او د عوام د आवाज دی چې ان شاء الله چې تر کومه پوری دنیا وي ان شاء الله هم داسې په پاکستان پیپلز پارټي د دې ژوند به سیوا کیږي او عبدالله صاحب در ته وایي چې 2006 2005 نه پس پیپلز پارټي جی بيخي هغه ته اقتدار ته نه راغلی د څه وجوهات دي نه جی نو 2006 او 2005 تاسو دغه کو په 2008 کې پاکستان پیپلز پارټي 2013 پورې په اقتدار کې و او زمون کولیشن ګورنمنت او زرداری صاحب صدر او د دې ملک او بیا ګیلانی صاحب او راجا پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم او تاسو چې وګورئ چې په هغه ټیم کې څومره د 18وی ترمیم یا بنظیر انکم سپورټ پروګرام داسې ډېر زیاتې چې کم دغه دی ملک او قوم د پاره څومره کارونه دي نو هغه په هغه 15 کالو کې شوي دي او څومره چې پای کې آئینی طور قانوني طور او داسې د ډیولپمنٹ د ترقیاتی کارونه چې څومره شوي دي دای نه پس خو تاسو ګورئ د 15 کال بیا د مسلم لیگ مو بیا د پی ټی آی مو دلته خو 10 کال د پی ټی آی شو تاسو ګورئ هغه چې کوم د پیپلز پارټي زوړ پاکستان دی او کوم خیسته پاکستان نو هغه هم ګډوډ کو اوس دی حالت کې تاسو ګورئ چې د کې پی کې سره حالت ته او د پاکستان سره حالت دي سید الله صاحب د 2023 کې چې کم دی څه حالات دی به الیکشن کوي نه به کوي خلکو ته بس میسج ورکوي ان شاء الله بالکل پاکستان پیپلز پارټي په ډېر غټ جماعت دی 2023 کې بعد د الله په حکم سره او د قوم تور سره به موږ الیکشن کوو هر ځل پاکستان پیپلز پارټي شرط هم د الیکشن او د جمهوریت پروسس نشاته شوی نه ده ځکه چې مونږ خو دا ایمان دی چې یره که مونږ منډیټ اغشتل نو عوامو تتللی او عوامو کې اوسېدلی نو ان شاء الله العزیز په 2023 کې به پاکستان پیپلز پارټي په دې ملک کې یو پل پلیج راځي د عوامو په زور به راځي او ان شاء الله العزیز په دې قوم د دې عظیم قوم به ډیر خستا ډیر ځوان ډیر نر او ډیر نډر لیډر د بټو صاحب نو سي او د بی بی صاحب چې کم دی شهید د هغې زوی د زرداری صاحب زوی زمونږ ورور بلاول بټو صاحب ان شاء الله زمونږ د دې بهترین او د دې عظیم قوم وزیر اعظم ان شاء الله خوشاله اوسئ قدرمنو دا جی سید الله صاحب خبره سید الله صاحب چې بالکل په 2023 کې جی مونږ الیکشن وکړو ان شاء الله پیپلز پارټي چې کم دی نو یو باری اکثریت سره راځي جی خوشاله اوسئ ډېر عجیب مهرباني مونږ دعاونه کې یا سړي الله پامان جی